अस्सलाम वालेकुम कतुनको नن هم مایدا د نن نه یو کال وړاندې یو داسې پیښه رامخته شوې وه چې په هغې کې داسې شرپسند را پاڅېدلي چې زمونږ د ریډیو پاکستان پېښور ودانۍ ته ډېر زیات زیان رسولی نن چې دی 9 مای ده نو د دغې چې کومه یو کال هغه پوره شوی دی په دې اړه دلته کې چې دی یو دستوره را جوړه کړې شوې ده په هغې کې د مختلف سکولونو نه ماشومان راغلي دي او د دې په یاد کې چې دی هغوی دلته شمې بلې دلته چې دی ګلونه ږدي نو په دې اړه چې دی تاسو ته موږ دا ټول تفصیلات ښایو موږ سره اوسئ دا چې کوم واقعه موږ سره په 9 او په 10 مې باندې دا وشو یقینا انتهایی دل خراش اندوهناک واقعه ده زموږ زړونه اوس هم پې خوږېږي یعنی په دغه ورځ باندې چې کله د عمارت ته د ادارې ته اور ولګېدو نو ته هغه اور د لاسه یو خو د عمارت سوځېدو بل خوا ته زموږ زړونه سوځېدو یعنی که ته د بستان پېښور نه یا خیبر پښتونخوا نه ریډیو پاکستان یا ریډیو پاکستان پېښور دا تیو باسې نو تا سره نه سازنده پاتې کېږي نه مصنف پاتې کېږي نه مؤلف پاتې کېږي نه محقق پاتې کېږي نه شاعر ادیب صداکار فنکار را سره پاتې کېږي هغه ټول خزانه چې کوم صوتي خزانه د هغه د ریډیو پاکستان پېښور په دغه بلډینګ کې و یو کال پہلا دیزی کے لکا خلق راغلی او خپل افسوس کې دیزی ته نقصان رسولې وو دا بلډینګ د دې باره کې بس تاسو ته وایم دا 1935 کې بدلته وو په پېښور کې او د دې پهله نوم وو ریډیو پېښور هغه ټایم خو پاکستان نو جوړ لکه دا بلډینګ دونه زموږ لپاره تاریخي اهمیت لري چې دا د پاکستان نومول جوړ شوی دا د پاکستان ټولو کې اولنی ریډیو سنټر او دې ته زموږ خلکو نقصان ورسولو पिछले साल लोगों ने जलाई थी और ये हमारी मुल्क की बिल्डिंग है जिससे हम अगर इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे और मुल्क को नुकसान पहुंचाना हम एक कौम है और हमें अपनी मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए हमें ऐसे हालात को अमन से इनको हैंडल करना चाहिए और प्रोटेस्ट और इस मैसेज को फॉरवर्ड करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए कि हम अपनी मुल्क की चीज़ों को नुकसान पहुंचाएं نن یو کال پهله دلته 9 مې په تاریخ باندې د پی ټی آی چې څومره هم کارکونانو څومره هم سپورټرو دا ټول پېښور ریډیو ته راغلي او دلته نقصان پہنچاو کړه پهله د هغه ګیټ مات کو هغې نه بعد راغی دا غونډ بلاک یې وسوځاو دا د یو غلط کار کړی دی ځکه چې دا د پېښور خوبصورتي ده او دا د پاکستان جوړېدو نه پهله هم دا بلډینګ جوړ شوی دی دا نقصان به څوک پوره کوي او د دې نقصان ذمہ دار به څوک